السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو ځل بیا ستاسو په دون خدمت کې حاضر یم. تاسو کتلی شئ دا زموږ سره ډي سي سمرسیبل واټر پمپ دی. نن به د دې مسله ګورو چې د کې څه مسله ده. د دې چې کوم بار نه چې کوم علامات دي نو بالکل سلو تاویږي، چې کوم ډچکې وایي پول چې کوم دی رننګ کېږي نه. د دې ټوټل طریقه به تاسو ته په دې ویډیو کې ښیم چې دا د څه شي د وجې نه کوي او د دې مسله څه ده. ویډیو د اخره پورې ضرور ګورئ. که ویډیو مو خوښ شوله د خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ. که زموږ د یوټیوب چینل تاسو نه سبسکرایب کړئ نو ځان سره ضرور سبسکرایب کړئ چې همداسې معلوماتي ویډیوګانې تاسو ته په وخت باندې دررسي. ګوره فرسټ اف آل به راشئ، دې نه به تاسو دا پمپ کولاو کوئ. چې کله هم تاسو د دې نه پمپ کولاو کړو نو د هغې نه بعد به راشئ، اول به تاسو چک کړئ چې زموږ سره خو موټر جام نه دی. بیا به تاسو داسې شی وکړئ که ستاسو سره شیشې د هغه نه هم کتلی شئ. دا زموږ سره فلحال سپلایي ده، د هغه نه اوس ګورو. دا ډچکې وایي چې کله هم تاسو ته موټر بغیر د پمپ نه بې چک کوئ داسې ډچکې چې کله دې والي نو د دې ارمیچر چې هغه کراس وي، لکه ځینې پوینټونه پکې کراس شوي او ځینې نه وي، نو یو بل ته را پاس کوئ نو دې په وجه باندې دا موټر چې دی فول رننګ کېږي نه. بل تاسو دې په امپیر باندې هم کتلی شئ، ځکه چې دا په خالي کې تقریبا دا چې کله روغ وي او داسې په تشه کې چې کې دا 1 امپیر اخلي. دا اوس ګورئ تاسو کتلی شئ تقریبا 4.5 امپیره پورې دا اخلي او موټر چې کوم دی هغه په رننګ کې کېږي نه، سټارټنګ نه هلي. اکثر په دې ته زیاتې شیشې کله ډېرې پرتې وي نو دا لږ د دې نه لږ په اندازه کې تیز تاویږي. خو لکه مثلا دا کوي چې کار نه کوي، سپارکینګ کوي، لکه تار د شیشې کې تاسو کله اکثر تار لګوئ نو تار ډېر زیات لمبه کوي. نو د دې مین وجه د څه شي اول به تاسو وګورئ، موټر به کولاو کوي، چې کوم دا کابلي دا به په صحیح طریقې سره کولاو کوي. بیا به د ارمیچر داسې راوباسئ. اصل کې چې کله دا مسله کوي نو دا د ارمیچر د کراسوالي علامات دي، غټ علامات د دې دا دي چې دا دغه مسله کوي امپیر ډېر اخلي. ګوره کتلی شئ دې خو لږې شانتې کې اوبه هم اخیستې دي، خو د هغې نه باوجود دغه اوبه چې کوم دي دا دومره فرق نه کوي، ځکه چې کله اوبه ډېرې زیات سیوایي نو بیا هغه شاټ ډېر جوړوي. ګوره دا تاسو کتلی شئ دا اول تاسو په کراس مشین باندې وګورئ چې په کراس مشین باندې ځان ته میګنیټ کله ارمیچر راکینچ کوو نو هغه ارمیچر به بیا شاټ وي. دا زموږ سره کراس مشین دی، تاسو کتلی شئ. که ستاسو سره کراس مشین نه نو دې غټ علامات دا دي چې دغه به داسې ډچکې وایي چې کله سټارټ وي او امپیر میټر کله څه هغه به دې تار ته ور واچوي، امپیر به ډېر سیوا اخلي. ګوره دا تاسو اوس کتلی شئ دا چې کله ځان ته راکینچ کوي نو دا شاټ وي، یعنې دا بالکل فول ځان ته راکینچ کوي. دا کوم پتری چې کوم د دې څه دی د کراس مشین څخه دا بالکل ځان ته فول راکینچ کوي. دا ګوره تاسو کتلی شئ یو نیمه داسې سیټه جرۍ چې کومه وي هغه پکې بچ پاتې شوي، د هغې د وجې نه چې کوم دا سلو ډچکې وایي دغه مسله کوي، د دغه وجې نه دا لږ لږ سلو تاویږي. نور موټر چې کوم دی هغه زموږ سره ګوره تاسو کتلی شئ فل کراس دی، ځان ته چې کوم میګنیټ دی هغه راکاږي. بل د دې کموټیټر چې کوم دی اکثر په دې دا جرۍ داسې بندي شوي دا به له اوله ازادې کوي. ګوره دې دا جرۍ چې کوم دي دا موږ ازادې کړي دي، د هغې باوجود هم کراس دی. نو دا اوس موږ کولاوو، دا به بېرته موږ ګورو چې یاره په کوم ځای کې د دې کراس دی. که مثلا دننه تارونه مارونه سوي نو بیا به دا موږ بېرته واپس ریوینډ کوو. د ریوینډ کولو ویډیو چې کوم ده هغه زموږ سره په یوټیوب کې ډېر زیاتې موجود دي، تاسو کتلی شئ. په یوټیوب کې لاندې لاړ شئ، په دې باندې موږ ویډیوګانې کړي دي. د دې چې کوم د وایډنګ طریقه ده هغه ټوله طریقه پکې تاسو ته ما ښودلې ده. خو دا داسې طریقه ده چې په دې طریقې سره تاسو د موټر هغه مسله چې کومه لکه دا سلو تاویږي دا مسله به ګورئ که نه. ګوره دا تاسو کتلی شئ، زه به دا کیمره را زوم کړم، په ده کې اصل کې ښکاري نه. دغه ځای کې دا تار چې کوم دی دننه دا سوی دی، یعنې تاسو کتلی شئ دا سوی دی، ډیمیج شوی دی. نو د دې د وجې نه چې دی نو زموږ ارمیچر چې دی هغه فول کراس کوي، فول کراس کوي که نه. په دې کې چې یو سیټ ته یوه دنده چې هم ځان ته میګنیټ راکاږي په کراس مشین باندې نو دغه ارمیچر چې دی دا کار نه کوي، دا کراس وي. نو ګوره دا به تاسو کولاو کوئ او هر کله چې کله تاسو موټر کولاوهئ نو د هغې چې کوم دی ګیج ګورئ چې یاره دا په کم ګیج کې جوړ شوی دی، چکر یې حسابوئ چې په کم چکر کې جوړ شوی دی. لکه دا اوس تاسو کتلی شئ دا تقریبا د 72 ولټ لپاره دا جوړ شوی دی، د 24 چکرې دي د 21 نمبر SWG وایر ګیج نه. ټیک ده، دا اوس موږ تار راوړی تقریبا 185 ګرام 21 نمبر تار دی او دغه کموټیټر چې کوم دی دا ورته هم موږ نوی چینج کوو. د جوړولو ویډیوګانې موږ ډېرې زیاتې کړي دي، هغه به تاسو هلته وګورئ. 48 ولټ چې کوم ارمیچر تاسو وایډ کوئ هغه په 20 نمبر تار کې او 72 ولټ چې کوم دی هغه په 21 نمبر کې او 96 چې کوم راځي نو هغه په 22 نمبر تار کې تاسو ریوینډ کولی شئ. ګوره تاسو کتلی شئ دا موږ ریوینډ کوو ځکه چې بیا ویډیو ډېرې زیاته اوږده کېږي. د دې ټوټل ویډیو به تاسو ته په یوټیوب کې لاندې ویډیو ده هغه کې به تاسو وګورئ. دا اوس موږ وارنش کوو بالکل ښه برابر. او بل چې کوم دا د کوم پیسونه دي کلیپونه دي دا پسې ښه په صحیح طریقې سره تاسو پریس کړئ چې دا لوز نه وي. د هغې نه بعد راځو دا اوس بېرته موږ په کراس مشین باندې هم ګورو چې د دې کراس مشین باندې څومره دی او بیا به دا چک کوو چې دا امپیر اوس څومره اخلي. ګوره دا تاسو کتلی شئ دا زموږ سره کراس مشین دی، دا موږ آن کړو.
اول به راشي کراس مشین به وګورئ چې کراس مشین زموږ سره آن دی که نه دی بالکل آن دی دا به تاسو چک کوئ ګوره دا تاسو اوس کتلی شئ زموږ سره په کراس مشین دی موږ ګورو بالکل برابر دی چې دې کې یو پیس هم ځان ته کله میګنیټ راکینچ کوو پترې ځان ته رسې راښکو نو دغه ارمیچر چې دی دا زموږ سره بیا خراب شي ټیک ده نو دا تاسو کتلی شئ بالکل برابر دی د هغې نه بعد به راشي دلته زموږ سره چې کوم دا کاربن دي دا به وګورئ چې یاره دا خو ختمې شوي نه دي که دا چېرته خراب وي دا ورته هم تاسو بیا نوی بدلوئ بل به دا تاسو ګورئ چې دا خو سخت دي نه دي اکثر دا سخت کاربن چې تاسو ورفیټ کوئ بیا موټر لږ وچېدېږي بیا نه کوي کار که نه نو دا به ګورئ بل د دې به شاټ ګورئ د دې کاربن د هولډر سره به دا ولګوئ او یو به د دې باډۍ سره ټچ کوئ چې دا خو چېرته باډۍ سره دا پلیټ شاټ شوی نه دی ټیک ده دا چې کله تاسو وکړو د هغې نه بعد به راځو د دې ارمیچر چې کوم فټ اپ دی لاول به تاسو د شاپ له لږ شانته کې ګریس ورکوئ چې دلته کوم واټر سیل لګېدلی دی چې هغه د اوبو نه لږ محفوظ شي ګریس به لازمي دی لږ لږ ورکوئ نو بیا به دا په دې طریقې سره تاسو فټ کوئ د فټ کولو خو سمپل اسانه طریقه ده دا به تاسو په دې طریقې سره ور فټ کوئ دلته به تاسو وګورئ چې دلته برابر ورسېدو که نه اکثر زیات داسې وشي چې کله تاسو موټر باندې کوئ د کموټیټر کې یو سیز لږ غټ کموټیټر راځي اکثر تاسو غټ کموټیټر ولګوئ نو بیا چې کله تاسو دا توهئ نو ځان سره دا هولډر چې کوم دی دا په دې کموټیټر کې یوه کیله پرېږدي نو چې کله هم دا کیله پرېږدي د دې د وجې نه ستاسو دا کموټیټر شارټ کېږي دغه ته کې زیات خیال کوئ چې زموږ کموټیټر خو دغه سره نه لګېږي د هولډر سره نه لګېږي ټیک ده دا بیا چې کوم د دې ډاکنو کې چې کوم د چلي دي دا ربړ دا په کې لازمي ور واچوئ ځکه چې تقریبا چې دا پکې نه وي نو بس په 100% کې بالکل 50% د دې د اوبو د اخیستلو خطره ډېره سوی د هغه نه بعد به راشي تاسو پسې دا میګنیټ چې کوم دی دا په صحیح طریقې سره ور فټ کړئ د دې به موږ بیرته ګورو چې یاره دا اوس څومره امپیر اخلي تاسو کتلی شئ دا به تاسو فټ کوئ بل د دې د بیرنګکارو به هم خیال وساتئ چې یاره ستاسو سره بیرنګان چې دي هغه خراب نه دي یا جام نه دي ټیک ده د هغې نه بعد به راشي تاسو چې هر کله ډي سي موټر فټ کوئ نو کوشش کوئ چې دا نره وي چې کله دا ستاسو سره جام فټ شي نو هغه موټر چې دی هغه بیا کار نه کوي بل تاسو به دلته خیال کوئ چې تاسو کوم دې ته کابلې ور اچوئ په دې کابلو کې چې کوم عام د ګیس وارشلې راځي ګیس چولې چې کوم وارشلې که ستاسو عادي کې لاول به خپل که خپل پکې نه نو بیا به ورته هغه وارشلې چې کوم دي به دې کابلو له ورکوئ ټیک ده چې دا بیا دې ده اوبنالین تاسو کتلی شئ دې له وارشلې ورکړی شوي دي دا زموږ سره مکمل فټ شو تاسو کتلی شئ د دې نه بعد به اوس دا موږ ګورو سټارټو به امپیر به ګورو چکر به ګورو ګوره دا تاسو کتلی شئ دا زموږ سره سټارټ شو او په سټارټ کې تاسو امپیر کتلی شو وختي ډېر زیات و خیال لرئ دا اوس بالکل ښه برابر پاک ستلاین سټارټ دی ښه په سپیډ کې سټارټ دی تاسو کتلی شئ بار راوړ چې کوم عام سپلای ده په دې باندې موږ چیک کوو ځکه چې دلته خو سولر ډېر پکار وي تاسو کتلی شئ دا د امپیر دی تقریبا 1 امپیر هم نه دی 1.98 امپیر اخلي په دغه طریقې سره تاسو د دې ټوله طریقه کولی شئ که ویډیو مو خوښ ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ چې همداسې معلوماتي ویډیوګانې تاسو ته پوښتنه رسي چېرته هم چې اوسئ ښه د باد بریالي اوسئ الله پامان